د سند اغواکارو یو بل زموږ پښتون رور اغوا کړی دی ملګرو، په زنځیرونو کې پروت دی او هغه رور څه فریاد کوي. راځئ د دې رور دا خبرې واورئ، بیا په یو دوه درې خبرې کوو. हमारा जान छोड़वाओ, पैसे में से काटा करूँ, रोटी नहीं मिलेगा, जंगल है, मेरे को बहुत तकलीफ है, मुझे मार रहे, रो रो मुझे मार रहे, इधर से जान छोड़वा दो. ملګرو د دغه رور دا فریاد تاسو واورېدو، څنګه چې د چارسدې زموږ یو رور فضل جان هغه د سند اغواکارو اغوا کړی و، د هغه نه بیا ډیمانډ کړی و. هغه پښتانه را یوځای شو او د سند د هغه اغواکارو نه فضل جان رها کو. زموږ دا پښتون رور څنګه دغه سند اغواکارو له لاړې او هغوی اغوا کو. دا رور چېرته کراچۍ ته و که چېرته مزدورۍ له تللی و، هلته ورسره د سند د دغه اغواکارو یو کس و او هغه کس وغوله و، هغه ورته ویل چې راځه سند ته ځو او هلته کې به مزدوري کوو. هلته ډېره زیاته مزدوري ده. غریبي د ملګرو هر سړی په دې کې دی چې یو داسې ځای ته لاړ شم چې ماته یو 200 روپۍ زیاتې میلاو شي. کله چې دغه رور سند ته راغلی دی نو په سند کې دغه اغواکارو نیولی دی ملګرو او بیا یې ډیمانډ شروع کړی دی. د څو د 50 لک روپو ډیمانډ زموږ د دې رور نه کوي. زموږ دا رور څه وایي ملګرو، وایي په داسې ځای کې یم چې ماته رزق هم نه میلاویږي. او بیا دغه خلک هغوی خو د الله جل شانه نه یریږي، ځکه داسې قسم کار د یو مسلمان رور سره کوي. نو هغه خلک خو د الله جل شانه نه یریږي، ځکه داسې قسم کارنامې کوي. نو په دغه رور باندې ظلم روان دی، زیاتی روان دی. ټولو پښتنو ته عاجزانه ریکویسټ کوم چې څنګه موږ د فضل جان رور دپاره اواز اوچت کړی و، راځئ چې د دې رور دپاره هم اواز اوچت کړو چیرې دغه رور دی د سند دغه اغواکارو نه رها کړی شي. دغه د سند اغواکار دا یو ګینګ دی. څنګه چې فضل جان رور رها شو او زموږ یو رور هغه په تفصیل خبره کړې وه چې دا یو ګینګ دی. هغه زموږ دا پښتانه رونه دوکه کوي، څوک په څه طریقه دوکه کوي، څوک په څه طریقه دوکه کوي. هغه چې کوم کس یې دوکه کوي نو د هغه ځان له پیسې وي په دې کې. دغه سند اغواکارو ته کله دا کس میلاو شي او دوی ونیسي نو هغه چې کوم کس راوستی وي د هغه پیسې کره شي. داسې ډېر زموږ پښتانه رونه چې هغوی د جینکو په ذریعه باندې په موبایل ورسره خبرې کوي، څنګه چې فضل جان دوکه شوی و او د جینکو په آواز ورسره یو هلک خبرې کړې وي او هغه سند ته غوښتی و. نو داسې دا ګینګ دی په مختلف قسم طریقو باندې دغه رونه دوکه کوي او سند ته بوځي او د هغوی نه بیا ډیمانډ کېږي او په هغې باندې هغه ظلمونه او ستم چې کوم دی هغه کوي. وهل ټکول نارې لوږې تندې هر څه پې تېرېږي. نو زموږ دې پښتنو ته هم عاجزانه ریکویسټ کوو که داسې یو اجنبي کس وي او هغه تاسو داسې یو غیر ځای ته بوځي نو کوشش کوئ چې د هغه سره مه ځئ. په موبایل له چا سره خبرې مه کوئ، ځکه د فضل جان هغه خبره چې کومه وه خو ټوله مخې ته ده. د دې رور دپاره اواز اوچت کوي څنګه چې فضل جان رور دپاره دغه پښتانه را یو شوي وو او فضل جان یې د قید نه رها کړی و. نو انشاءالله العزیز د خپل اواز په ذریعه باندې به د دې رور هم مرسته کوو چې دا هم رها شي. ما نوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، زما په دعاګانو کې هر وخت یې چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي.